تیر پوډکاسټ کې مونږ خبرې کړې وه د ویښتو چې څنګه ریجې ولي هغې باندې مونږ خبرې کړې وه. اوس مونږ په دې پوډکاسټ کې مونږ خبره کوو چې د ویښتو ټریټمنټ سره یې د هغې علاج سره دا مونږ څنګه منیج کوو. نو ویښتو چې کله علاج خبره راشي نو مونږ د میډیکل ټریټمنټ ورته وایو چې کوم ګولو والا ټریټمنټ دی چې کوم میډیسنز مونږ ورکوو پیشنټ ته چې ویښته ودرېږي. دویم چې کوم دی مونږ څه پروسیجرز دي یعنې چې پی آر پي ده ورته ویلی کېږي، پی آر جی ایف ده، یو اگزوسومز دي چې کوم نن سبا لیټسټ راغلي دي. زه به اوس نن په دې پوډکاسټ کې په پی آر پي باندې خبرې کوم یا به په پی آر جی ایف باندې خبرې کوم. دې دواړه به مونږ په دې پوډکاسټ کې مونږ خبرې کوو. پی آر پي څه شی دی؟ پی آر پي کې مونږ د پیشنټ نه مونږ بلډ واخلو او مونږ سنټریفیوج کړو او هغه بلډ کې مونږ سنټریفیوج نه پس هغې کې پلازما مونږ راواخلو او مونږ د پیشنټ په هیډ کې مونږ انجکټ کړو. دې ته پی آر پي ویلی کېږي. پی آر پي مقصد دا وي چې لکه مونږ یو پیشنټ د هغه چې کوم هیر فالیکلز دي چې هغې ته مطلب یو بهر نه هغه میلاو شي، ګروت فیکټر ورته میلاو شي، یعنې چې د هغې د هیر سره تیک شي ورسره او ورسره چې کوم دی هغې هیر فال ورسره خبل حکم شي. دویم چې کوم دی پی آر جی ایف ته چې هغې کې مونږ دغه سیم طریقه ده، سیم پروسیجر دی. مونږ بلډ واخلو او مونږ سنټریفیوج کړو او مونږ پلازما راواخلو. دغې پلازما ته مونږ بهر نه یو ایجنټ اډ کړو چې هغې ته ویل کېږي ګروپ سیرم چې هغه مور افیکټیو ده، د پی آر پي نه افیکټیو ده او هغې کې مونږ دا مونږ راواخلو او هغه مونږ د پیشنټ په هیډ کې مونږ انجکټ کړو. نو هغه دا وي چې هم دغه سیم طریقه ده چې هم دغه فالیکلز به هغه سټیمولیټ کوي او هغه چې کوم دی هغې له بهر نه ورته ګروپ سیرم ورته مونږ ایډ کړو. نو د هغې د وجې چې کوم دی د فالیکلز چې کوم دی هیر فال کم شي او د فالیکلز ورسره سټیمولیټ شي ورسره او د ویښتو سره تیک راوخېږي. د بل پوډکاسټ پورې ما اجازه راکړئ. زه په نوي پوډکاسټ کې بیا په اګزوسوم باندې خبرې کوم. مننه جي.